टीचर पढ़ाई کوله د لخوا ورته نو موږ ودا ولې نه وچې مې نه دیس کې چې نه سټډنټ سره لخوا چې به سړی کم دیستی چې سړی خپل کور نه اته لراو باسه نه او په 2 روپے پیاله او پاورزو کې نو په 2 روپے پیاله دا سره ټول 10 روپے نه چې د 2 روپے په دې کې ورکړه دا خو باته پاتې شي وتکسب المعدوم دیته وای چې اخبار والا چې کله راغې نو ابي ته ور وټکاو چې اخبار والا نو چکر پر راغې د لوګې نه جوړتاو شو چارتاو شو نو خلکو تراجم شو نو ابي ډیر خوخيار و چې راوته د مالدار خلکو د اخزي چی کنه دا چې کله خوخيارین دا بیا ډیر زیات فائدہ من ډیر فائدہ ورکړي شي الله دې چې وته کتل دې په پوښې دې زر کوړه نه وته دا او په راغستې 2 ګلاسه او جو جګ کې به راغستې یو ګلاس چې 10 کله جو سترګې رڼا شي چې بل اس کله جو سترګې رڼا شي جو به پیژندلې دا جو بیا تلې چې بیا تلې ایگزام زور کول نو ډاکټر شو چې ډاکټر شو جو فارسی سه وکړو سرجن شو چې څومره دی لوی ګندومره ابي بوډه کیږي کنه نو چې ابي بوډه شو هغه ته سټروک وشو مطلب چې فالج وته وشو نو هغه ته خو پته نه هغه دل راوړه نو دی غریب چې کوم سرویس هغه له شروع کړل د چوتو کتل د په وریات شو هغه چې وته بیا وی چې تاسو را پیس کیږي صاحب پیسې ډاکټر صاحب سره کې ډیره مهرباني نو دوه ډیر خوږ جواب ورکو جست 2 glasses of milk which is already paid 2 ګلاسه پيو چې هغه مال دې مخکې راکړي چې تا ته یادي د خو خلکو نه خدای چې هغه ته پردي خو یادي وتکسب المعدوم وتقر الضيف او ته د ملمنو عزت کې وتعين على نوائب الحق او چې کله ډیزاستر راشي د حق ته طرف نه موږ دې تاسو وایو قدرتي د بل ټکر سره تاسو وایي قدرتي آفات حق قدرت ته وایي نوائب واقعات ته وایي کله چې قدرتي آفات راشي بیا چې غرضو تم د ځان رسې او بیا ته ګوکن تم د ځان رسولې او بیا بټي او بشونه ته د ځان رسولې ځکه هغه قدرتي آفات راغلي ته په ځان رسې کته چې وای چې زموږ په کې سکار ده نو د عربو یو مشر دی هغه وای हमें فلسطین سے کوئی غرض نہیں हमारा कोई लेना देना नहीं मैं فلسطین पे क्या करता हूं دا عرب شیخ ویلی او بیا په برتانیې کې چې بلوس کم جلوس وته یو بوډا انګريز دی په خله کې غاخونه نشته په خېټه کې کلمې نشته په دغه باندې په سټیک دغه باندې سټیکس چې دی په هغه په لخت را روان دی او هغه وې زده غزې د لپاره احتجاج کوم دې سړی له خدای د ایمان توفیق ورکړي دی به جنت ته ځي او هغه بل سړی سکاري نشته ځکه چې هغه او تعینو علی نوائب الحق ته د خلکو چې کله حق راشي مصیبت راشي باغې کې امداد کوي نو 4 پوینټ ایجنډا ماته او پیجندا یو به د میلمه عزت کو یو به صله رحمی کو او یو به چې په خلکو ډیزاستر راشي هغه ته به ځان رسو او یو بیا سره چې موږ ته څوک ملاو شو هغه به اثر شي د پیغمبرانو مخکې د رسول الله خو یو دې ته خدمت خلق وي دوه کارونه دي خدمت خلق هدایت خلق خدمت خلق دغه او دا چې کوم منډه ترډي خلق وي او هدایت الحق دا چې خلق نه پويږي ته پوه کې ته سبق وخه دا یو ټکه زوم یو رسرته وجدک دوالن پس فهدا ان یو سړی د لار نه معلومه هغه په دې نه پوهیږي چې پلس ته وي ته تر پلس چلو خو یو سړی ته ریسپیریشن چل نه ورته ته ته ریسپیریشن چلو خو یو سړی ته د هډ ډاون او هډ اوپر نه پیژندو ته خو یو سړی ته مانځ چل نه ورته ته خو یو سړی د بوس کل چل نه ورته ته ول د بوس کل خو دا په حدا شو کنه نو که سړی باشکټی ته زی او هغه دیوانه به روانه د شپې تیارې اسوک نه نو هغه خو بچغردو تور سي باشکټه خو نه راځي خو کولګو ته تاوی په حدا دی کو چې ډایورټ شه دی خو دی غاړي ته دا نه بزر ورسي نو الله تعالی هدایت کینو دی ته وی هدایت خلق او خدمت خلق دا دواړه ایټ ا ټایم دي د هدایت خلق د پاره بم کار کې او د خدمت خلق د پاره بم کار کې ایز ا سټوډنټ او ایز ا ټیچر چې تعالی کوم کارونه پکار دي چې هغه ته د قران نه او د رسول الله د سیرت نه ځکه پہلی بات یې ہے جوړو منه وحی سوا در اثر تاسو ہے اقرا نا سبق پڑھ لے نو په ورپسې بیا سو علم الانسان ما لم يعلم دې کې دې ته پته لري چې کم سبق نه پويږي نو خصوص پوکه نو پوه بشي په ځکه الله وي ته نه پوي دي با پوه کړي پوخا په نډالو بیا پیراسټامولو بیا په کنولجینو بیا ډایپیرانو دا بدلیږي را بدلیږي ته به سره ګرځي مخکې وکړای کینال خوره خېټه وری خي بیا وکړای کینال خراب دي نو بیا وی چې نه فلیجل خوره نو بیا وتا ته چې انټامیزول خوره نو بیا وی چې نه او ار اس کا نو دا د وخت سره به چینجز راځي نو علم الانسان ما لم يعلم کې دې ته اشاره ده چې تبا ریسرچ کې کنټینیوسلی وکې دریم نمبر پکې سو علم الانسان ما لم يعلم او علم
قلم لیکي با سره لیپټاپ پکار دی چې نوټس پکایلی سره کتاب پکار دی چې نوټس پکایلی سره کامپی پکار دی چې نوټس پکایلی تعالی د ټیچر چې کوم خبري وکي هغه لیکل پکار دی ځکه چې قلم به استعمالول غواړي کنه علم الانسان علم بالقلم نو دیو جن دا سبق شو د ماستر پاره د سټوډنټ چې خو به اقرا کې کتاب بګوري او دویم بدا چې ریسرچ وکړي او دریم دا چې د قلم استعمال وکړي که خپل کتاب خپل دغه نه دویم نمبر دا و چې شب او روز کې پراپر ډیسټریبیوشن یو خبره ده کنه چې being in the moment دا یو پوینټ دی being in the moment دی ته وای چې ته کوم ځای چلته یې ویزول نه مې ګوره ته په کمره کې ودوي او نو تا د شپې څه خوبونه لیدل نو ته خو باشکټې ته تلې په خوب کې نو ته خو چغرزو ته تلې نو ته خو پکې ملیشیا ته تلې نو ته خو پکې امتحان دی په حال کې ناسوي نو دا خو ته په کمره کې یې ابار ګرځې دی خو چې ته ویخې نوم دا چل کې وې څنګه وې چې ته ویخې نو ستاسو ته فکر نه چې زه په کلاس کې ستاسو ته فکر چې را پلاني بس چل شوی یاره چې پلاني له موبایل وړي چې مال به راوړي کنه یاره چې پلاني به روټي څنګه پخ کړي یاره ما خو هغه ټول چې خې تنظیم وکړي چې ته هغه په سبق وي استا فکر ال ته ګرځي نو څنګه چې په ودوي نو کمرې ته فکر نه د کمرې نه بار ګرځي دي نو څنګه چې ویخې نو تم بار ګرځي نه being in the moment نه being in the moment دې ته وي چې ته کم ځای چې تا ته پته چلته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم being in the moment چل مونږ ته خو چې ته مونږ دې څه کوا پسولې کانک تراه ته مونږ دې څه کوله چې ته خدای یې نه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نو کو ته خدای نه نو هغه خدای نه نو په مانځ کې خلق څه چل کوي سوچونه کوي نو هغه مونږ کور جوړاو نو دا ټولي کړکې دی یو رکعت دي ما چې به سوچ کوم ما به چر دلته کړکې پکاړي سلام مو ګرځاو ما به ترکانو ساتو یې دلته کړکې پکار ده نو چې بیا بل سره رکعت مو کړ ما به چر دلته کې خود روشندان پکار دی نو هغه نو ما د هر رکعت په سوچ چې آبادې کوي نو دا شرغولې چې خدای خاصه دي نو هغه خدای د آبادې زر کمپلیټ ک ټول منځونه را خراب کړو نو خلق چې آبادې کوي نه هغه آبادې ته فکر هغه مون ته فکر نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې being in the moment نه ډاکټر صاحب چل خو هغه ګوره د دې ښه طریقه دا چې ته ډاکټر ته سرجن نو چې ته اپریشن کې کنه ته وایا ز پلانې ما فارسیس کړه دې زدل ته کې دا سړی مال تنخواه راکې دا وي په خله وای چې فکر دي شو تا دا ما اوس نیډل هولډر راغستو دا ما اوس نیډل راغستو دا اوس د سټیچ ورکوما دا سټیچ چې زو ورکوم نو د دې سړی دا بلیډینګ به بند شي نو بیا به ته being in the moment نه خو ته سوچونه بل ځای کې کله سندره وای کله سوي او خو دا قرآن غلط شو ولي وې زما فکر بل خپل له نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو له being in the moment نو proper distribution of the time proper distribution of the time چې رسول الله کړو عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے چې ماستن نماز نه چرته مخکې ودنه شي اور عشاء کی باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے الګ وي موږ خو په هاستل کې په کامروم کې د 200 بجو پورې ناسیو نو رسول الله عشاء کے بعد باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے او بیا چې کله سٹارټ اخلي ورځې نو سٹارټ یور ډے فرام گریټیټیوډ یو خدا چې ورځ سٹارټ کې نو د الحمدلله بشورو کې نو چې کله ویښ شنو سب وای الحمدلله الذي ارسطاسو ګوره بعد ما ته نه گریټیټیوډ نه شروع کړه کنه نو دویم نمبر بیا سي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا دا ارس ټیک دي بیا به خیر اده وکي نو شکل ته پاسه او ته دغه د کټ نه پاسه نو الحمد خودي وي نو یو سٹارټډ یور لایف او دا په کار چې فجر سے اب شروع کरेंगे څومره خلق چې دی هغه په فجر کې په پاکستان کې خلق ډیسپلین والا خلق فوجیان دي د فوجیان هسپتال ته چې موږ بلو ټریننګ لسو ملګری تلو هغه وی سار پشپک بجې بزان رسه چې سیول هسپتال دی یو لسو بجو پورې به یو کس نه ځکه موږ ان ډیسپلین یو باقي قومونه ډیسپلین دي په یورپ کې چې موږ پاته بجې بسار بانګ وې د سار بانګ لکه په لاس بجې بنور راخاتو مثلا ځکه آلته کې غشپه وګد شو خو اب هم پاته بجې میټینګ و ټول یورپینز بالتو نو آپ اپنی کام کا سٹارٹ فجر سے لیں گے نو چې کله ته د کټ نه پاسې بیا به چرته زیاده صورت تاسو وای باتروم زنده باد باتروم کې چې کوم شیشې ته وته ودرېږي نو چرته ځان ته بد ونه ګوري وای چې زه خیمه خدای را باندې ډیر رحم کړی دی ارسه ټیک را کړی دی واجی سے بوې کما حسن تا خلقی فحسن خلقی وګوره خدای دا خیسته دی خو په دې کې دنه چې کوم ضمیر دی خیسته کې دې بنوي چې اوس دا مړه څنګه پوزه مې دا او دا مړه دا سر دی او ځا خو زه خو خپل نه ما او وخت مې ټیک نه دی او سمارټ نه مې دې بنوي کما حسن تا خلقی فحسن خلقی No, you started from gratitude. You started from shukriya.
بیا چې راوځي او منځله ځي نو په منځ کې وای د مولوي صاحب سره یو ځای روانه وي څنګه وي دا مولوي صاحب ته خبره دی استا خلاف خدای ته شکایت کوي چې دا ما پسې چې شاته ولاړ دی دې سوې ارایت الذی یکذب بالدین ورپسې سره فذلک الذی یذا شاته ملک چې ما پسې ولاړ دی دی کوي یتیم دی هغه ار ور دلته په وخی د دنګور د دوراریا ورې دا ورور مړ دی هغه خپل انګور ته په خپل وای چې د خپل نه دی راکاګم او راکاګم د تا زمانه سو خلاص دي سي کوي کنه نو دا مولوی صاحب په حقیقت کې خدای ته د خلاف شکایت کوي نو چې کله تا ته وایو کذ فذلک الذی يدعو اليتیم ورپسې وای ولا يحوز على طعام المسكين انت په بدغه کې په ګوکن کې خلق ته روټه نه رسیدلې او خلق وګي دي ځکه چې سوات سیلاب وړي دي او دې دلته په سواړی کې ناشته او خ ګران سيزونه خرسي د چرته دا ونه چې غول یو تروړولې کما ولا يحوز على طعام المسكين دا ټول مولان زما ستا خلاف شکایت کوي چې ډاکټر سے